अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। खुश आमदीद कहते हैं आपको। नन ज़मंगा चिकम टॉपिक थी هغه د present simple tense. present simple tense introduction، د هغې rules او د هغې sentences دا به موږ نن زده کوو انشاءالله. A to Z present simple tense به نن داسې کور کوو چې یو څیز به پکې نه پرېږدو، او انشاءالله چې تاسو دا ویډیو وګورئ دې نه پس زه امید لرم چې تاسو به present simple tense مکمل A to Z به چېرته هم تاسو نه هېرېږي. صحیح ده. راځو خپل اورمبړی پرزنټ سمپل ټینس انټروډکشن کوو. دا موږ کوم ځای استعمالو؟ نو یاد ساتئ چې پرزنټ سمپل ټینس د پرزنټ سمپل ټینس معنی دا فعل حال. صحیح ده، موجوده زمانه چې ورته موږ وایو. د دې استعمال چې کوم دی موږ پر زمونږ چې کوم ډیلی روټین دی، موږ چې کوم روزمره کارونه دي کنه، موږ لمونځ کوو، موږ دغه شان چیس کوو، د هغې نه علاوه موږ چې کوم دی کار له ځو، د هغې نه علاوه موږ خوب کوو. دا زموږ ډیلی روټین دی. دې دپاره موږ به دا پرزنټ سمپل ټینس په دې ځای کې استعمالو. بل به موږ چې زموږ کوم هیبیچوال تھینګز دي، کوم چې زموږ عادتونه دي، هلته کې به هم موږ پرزنټ سمپل ټینس استعمالو. لکه عادتونه داسې چې یو کس سیګرټ څکي، سموکینګ کوي که نه، د هغه عادت سموکینګ دی. دغه شانتې یو کس نسوار کوي، عادت دی، هیبیچوال دی د هغې. نو دې چې کوم عادتونه دي زمونږ، عادتونو کې به هم موږ پرزنټ سمپل ټینس استعمال کوو. او بل زمونږ یونیورسل ټروت چې ورته وایي، یونیورسل ټروت چې کوم داسې نظام دا چلیږي چې پای کې چې موږ چینجز نشو کولی، لکه باران راځي، ورځ راځي، شپه راځي، تیاره راځي، رڼا راځي، لمر د دې مشرق نه راخیږي په مغرب ډوبېږي. نو دا ټول ما سره یونیورسل ټروت دي، دې ته هم موږ پرزنټ سمپل ټینس استعمال کوو. راځئ نن یې رولز وایو، رولز طرف ته راځو. نو رولز نمبر 1 زموږ سره دا دی چې پرزنټ سمپل ټینس کې به موږ فرست فارم آف د ورب لګو. صحیح ده، په دې کې به موږ فرست فارم آف د ورب استعمالو. دویم رولز زموږ سره د دې ټینس دي چې موږ به هیلپینګ ورب استعمالو، پکې ډز او ډو. د دې هیلپینګ ورب زما سره ډز او ډو. اوس ډز او ډو به موږ کوم ځای استعمالو؟ یاد ساتئ چې کله زموږ سبجیکټ سینګولر وي، د سینګولر سبجیکټ سره به موږ د ډز استعمال کوو، او چې کله زموږ سبجیکټ پلورل وي، د پلورل سبجیکټ سره به موږ د ډو استعمال کوو. صحیح ده. دغه شانته چې کله موږ نیگیټیو سنټنس جوړو، د نیگیټیو سنټنس د ډز او ډو سره به ناٹ استعمال کوو، ډز ناٹ او ډو ناٹ. صحیح ده. رولز به هم دغه چې د سینګولر سره به چې کوم دی سبجیکټ سره به ډز ناٹ لګي، او د پلورل سبجیکټ سره به ډو ناٹ لګي. دغه شانته چې کله موږ انټراګیټیو سنټنس جوړو، نو ډز به سٹارټ په جملې زموږ د ډز یا د ډو هیلپینګ ور نه اخیستل کېږي. صحیح ده. بل د دې د اردو پہچان چې کوم دی، په اردو کې به موږ ته څنګه پته لګي چې دا جمله د پرزنټ سمپل ټینس ده؟ نو یاد ساته په اردو کې چې ته کله جمله ویني، ته ریډینګ کې، په د بک کې، په د نیوز پیپر کې، په یو سټوري یا په فیسبوک باندې ریډینګ کې، نو هغه چې کله جمله په تاهه باندې یا تیه باندې یا تیه باندې، تاهه چې کله د الګ باره کې خبرو شروع وي، نو جمله په تاهه ختميږي. چې کله سبجیکټ د جنې وي، جنې باره کې خبر وي، نو تیه باندې. او چې کله جمع وي، د یو نه سوا باره کې خبره کېږي، خو هغه جنې د کوالک دی، هغې دپاره موږ تیه استعمال کوو، په دې باندې به جمله مطلب ختمیږي. دغه شانته راځو اوس د دې پرزنټ سمپل ټینس پازیټیو سټرکچر ته. نو پازیټیو سټرکچر، پازیټیو سنټنس سټرکچر زما سره به سبجیکټ پلس سبجیکټ نه علاوه چې کوم دی فرست فارم اف د ورب لګو، او د هغې نه علاوه به چې کوم دی ابجیکټ لګو. بس درې ورډز به لګو، او زمونږ به پازیټیو سنټنس کمپلیټ کیږي. سبجیکټ، فرست فارم اف د ورب او ابجیکټ. بل خبره یاد ساتئ چې د فرست فارم اف د ورب چې کله موږ لګو، نو که زمونږ سره چې سبجیکټ سینګولر وي، نو د اس یا د ای اس اضافه به د ورب سره کیږي، او که پلورل را سره سبجیکټ، نو بیا به د اس او د ای اس اضافه د ورب سره نه کیږي. دا خبر ځان سره یاد ساتئ. یو زما سره وړاندې اگزامپل د پرزنټ سمپل ټینس د پازیټیو سټرکچر، he plays cricket. صحیح ده، वो क्रिकेट खेलता है. صحیح، he plays cricket، वो क्रिकेट खेलता है. هغه کرکټ کی مطلب ډیلی بیس باندې هغه کرکټ کی ډیلی. صحیح ده، دا روزمره کارونه دي چې کیږي، دلته موږ پرزنټ سمپل ټینس استعمال کوو. دویم اگزامپل زما سره دی، she speaks English language. صحیح ده، she را سره سبجیکټ دی، speaks را سره مین ورب دی، English language زما سره object دی. دریم اگزامپل ما سره دی، they watch TV. they watch TV. تاسو کتلی شئ د زما سره پلورل سبجیکټ دی، نو موږ د ورب سره اس یا ای اس نه لګولې، ساده واچ م لګولې. او
TV object صحیح ده د دې به موږ اوس نیگیټیو سټرکچر نیگیټیو جملې څنګه کوو نو نیگیټیو تر جملې چې کوم دی د دې چې کله موږ نیگیټیو تر ترانسفر کوو نو سټرکچر داسې دی چې سبجیکټ لګي د سبجیکټ نه پس په ډز ناٹ یا ډو ناٹ هیلپینګ ورب لګو بیا به د هغې نه پس فرست فارم اف د ورب لګو او بیا به ابجیکټ لګو صحیح ده نو کو سبجیکټ پلورل نو ډز ناٹ به لګي سنګولر سوري کو سبجیکټ سنګولر نو ډز ناٹ په استعمالو کو سبجیکټ پلورل نو ډو ناٹ په لګو صحیح ده راځي اوس جملو طرف ته همدغه بره جملې ما تاسو ته لیکلې وي دا زه نیګیټیو ته اړوم نو دا به شي هی ډز ناٹ پلی کرکټ صحیح ده هلته کې د اس د ورب نه ختم شو صحیح ده په ورب کې به اس او اس دلته کې داسې کنسپټ نه صحیح ده چې کله نیګیټیو یا انټراګیټیو جملې دغه شانته دویم اگزامپل موږ سره و شي ډز ناٹ سپیک انګلیش لینګویج صحیح ده د شي نه پس ډز ناٹ مې ځکه ولګو او د هی نه پس هم بره ما ځکه ډز ناٹ لګولو چې دا سنګولر سبجیکټ دی صحیح ده they do not watch TV they do not دا do not مې ولې ولګو ځکه چې سبجیکټ را سره دلته دی دی مطلب پلورل دی نو پلورل سبجیکټ سره موږ do not لګو دغه شانتي دی خو راځو اوس د دې انټراګیټیو جملو نه نو انټراګیټیو جمله چې کومه ده هغه دغه جملې موږ چې اوس انټراګیټیو تاړو نو لومبې به ډز یا ډو نه جمله شروع کوو نو ګوره هی ډز هی پلی کرکټ اور साइन ऑफ इंटरोगेशन په اخر کې کو تا یاد ساتي ډز هی پلی کرکټ کیا وہ کرکٹ کھیلتا ہے صحیح دغه شانتي خو زه دغه لګوم دا ډز استعمال ما ځکه وکړو چې هی زما سره سنګولر سبجیکټ دی دغه شانتي دویمه جمله ډز شي speak English language does she speak English language ځکه چې شي زما سره سنګولر د یو جنې باره خبره ده سبجیکټ سنګولر دی نو ځکه مو ډز لګو بل ما سره دی do they watch TV साइन ऑफ इंटरोगेशन په اخر کې کو صحیح ده کیا वो टीवी देखते हैं آیا هغوی ټي وي ګوري نو دا سوالونه دي زما سره دا د زما سره پلورل سبجیکټ دی نو ځکه ما ډو ولګو صحیح ده نو دا زما سره د دې پازیټیو او نیگیټیو انټراګیټیو سټرکچر امید لرم تاسو به پریزنت سمپل ټنس باندې پوه شئ وي او ان شاء الله تاسو څه هم کمنټس کې تاسو ته یو ټاپک مشکل وي یا یو ګرامر انګلیش لحاظ سره تاسو څه هم غواړئ پویم یا داسې نور څه نو موږ ته کمنټس وکړئ هغې کې به ان شاء الله کوشش کوو چې تاسو په دغې ټاپک باندې ویډیوز بیا تیاره کړو د په لوی الله مو سپارم الله حافظ